د اتکاب بعضې خبرې دي چونکې اتکاب را روان دی سړی ټول کال وګرځي روزګار وکړي زمینداري وکړي بل څه وکړي بل څه وکړي او بعضې مشران وي بعضې کشران وي څوک سکول ته لاړ شي څوک یونیورسټۍ ته لاړ شي خو دا رمضان المبارک داسې میاشت ده چې الله رب العزت هغه زنګوالي چې ټول عمر اوبو ته رانږدې نه شي هغه هم په دې میاشت کې دغه ته رانږدې شي د الله عبادت وکړي د الله نوم یاد کړي الله ته سر ښکته کړي دا د فخر خبره چې د الله شکر ادا کړي چې د الله داسې خلک دي په خدای یقین وکړه چې رمضان څه کې د اختر په ورځ هم پکې لمونځونه کړي نو دا د شکر خبره هم ده او د فخر خبره هم ده چې الله توفیق راکړه چې په رمضان کې ځان ته ودرودو اوس نوره زندگی به بیا د رمضان مطابق جوړو الله دې توفیق راکړي نو دا د فخر خبره ده او د الله د احسان منلو پکار دی چې موږ نفل وکړو شکر ادا کړو د الله رب العزت چې خدایه ستا رحم دی چې په رمضان کې خو دې ځان ته ودرولو کنه دا هم د الله بندګي ده دا د الله بندګي ده او د الله په بندګۍ چې ته څومره شکر ادا کړې دا کم الله دې توفیق راکړي حضرت داود علیه السلام الله له عرض وکړو چې خدایه زه چې ستا شکر ادا کم نو دا خو ځان له عبادت چې اوس د شکر به څنګه ادا کړو یعنی تا شکر ادا کړ الله وایي چې تا شکر ادا کړ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید که تا شکر ادا کړ نعمت به درله نورم زیات کړم او که ناشکري دې وکړه نو سزا به درکړم اوس خبره دا ده چې هغه الله وایي چې زه شکر ادا کړم نو دا خو بیا عبادت چې اوس د دې شکر څنګه ادا کړم الله رب العزت ورته وفرمایي چې دا تا عاجزي وکړه ماته بس دا ماته خوښه نو الله در کې څه کول دي عاجزي دا بندگی دا ته چې سر ښکته کې رکوع کې الله ته ولاړ کې دا عاجزي ده الله دې راله توفیق راکړي هغې کې یو اهم عبادت اعتکاف دی رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتکاف کړی دی بلکې استنه په مشهوره ده اسطوانة السریر کوم استنې سره به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اعتکاف لپاره کټ مبارک اچولی او هغې سره یو وړه شانتې کړکۍ وه د مور بی سیدنا عایشه صدیقه بنت صدیق رضی الله تعالی عنهما کمرې مبارکې ته وروتې وه نو دغې سره به رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره کټ اچولی شوي کله به په کټ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم آرام کو او کله یې په ځمکه مبارکه باندې هم کړي دي نو دا دواړه صحیح دي که یو انسان ته تکلیف وي نو په کټ کې هم کولی شي او که انسان ته تکلیف نه وي نو په ځمکه باندې هم کولی شي هر حالت کې اعتکاف کولی شي او چې الله د الله توفیق درکړي د الله نه به سوال کوو نو چې کم کسان داسې ګوره خلک وایي زه کېناستې نه شم ولې نه شي کېناستی جومات کې پیریان یې د نرزویه تا ته به پیریان څه وایي ته خو ځان د هغه د نیکان یې درنه تړلي دي بس اوس دې کیسه سمه ده ناسته پکار ده الله دې توفیق راکړي او بیا په رمضان کې خو ټول خلک په دې لارو کې ګرځي په جومات کې نو کشران دې هم کوشش وکړي بیا مشرانو کې داسې مشران وي چې اوسه پورې ناست نه وي او په ږیره کې سپین لګېدل موږ دا نه وایو چې سبا درپسې اسرائیل علیه السلام رامنډې کوي او اوچتی دی نه خو عمر رضی الله تعالی عنه به وي چې په ږیره کې سپین ولګي نو دا د مرګ علامه ده زه نه یم ګوراسې نه بیا وایي چې اوس موږ ټول مړه کوي بلاخره عمر رضی الله تعالی عنه به وي چې په ږیره کې سپین ولګي نو دا د مرګ علامه ده نو که داسې چېرته په مشرانو کې وي ټیک ته تکلیف به وي دا نه چې نه به وي خو دا خو به وي چې د جنت حاصلې د دنیا یو څیز حاصلې ځمکه موږ چې ویش کوو نو ته به ایمان وایې خپل حقونه یې هغه ویشتونه په جګړو کوو حالانکه ذاتي ځمکه وي ذاتي کار وي هغه څونه موږ په جګړو باندې کوو او دا خو لا یو داسې څیز دی جنت دی الله یې درله درکوي نو چې د هغې دپاره کوشش وکړو لږ تکلیف په ځان باندې تیر کړو او دغه سخته برداشت کړو الله رب العزت دې راله توفیق راکړي نو یقینا دا چې د ګران کار به لږ وي خو خپله کوشش وکړو بیا که خپله نی خپل کشرانو کې څوک لازمي کېنو رونو کې کېنو بل څوک کېنو بل څوک کېنو خو کور نه یو فرد کېنو الله رب العزت دې راله توفیق راکړي دکه شان کور زنانو کې څوک اعتکاف ته کېنو نو که یو ځای د عبادت لپاره په کورونو کې خاص وي زنانه به په هغې کې بیا اعتکاف کوي که یو ځای نه وي نو بیا اعتکاف نه کېږي چې یو ځای خاص نه وي د څه دپاره د مونځ دپاره بیا به داسې کوي چې کله اعتکاف ته کېنئ نو دا به اراده وکړي چې دا ځای موږ د عبادت لپاره خاص که دې ځای کې به مونځ کوو نور داسې جومات نه ګرځي هغه هم کور دی خو ته به یو ځای خاص کړې چې بس نن نه پس به موږ کوشش کوو مونځ اودس به دې کې کړو دا زنګ د کو یو جومات شانتې شه نو هغې کې د بیا زنانه کېني چې څومره ځای خاص کړه د ځان لپاره
او هغې کې د اعتکاف کوي بس چې اعتکاف پوره شي. او بل دا یې حکم بیا د کشاني څنګه چې دې جمعتیایي کې حیض کې هم راتلی شو جنابت کې هم څوک راتلی شو وغیره نو د کشان حکم یې دي خو خیر حکم یې دا دی چې هغه ځای به د عبادت لپاره خاص کوي. نو سړي هم کوشش وکړي او زنانه د صرف په زنانو د هغه نه کوي چې زنانه وي دي ډېرې ښه دي هغې اعمال پوره کوي نو ته صحیح د دې وجې اخرې عشرې ته نږدې وخت بل چې عباداتو کې په تراوو کې کوشش وکړو چا ختمونه کم کړي زیات کړو چا عبادت کم زیات کړو الله دې راله توفیق راکړي. بیا پته نه لګي انسان دی دا وخت راځي یا نه راځي نو دا اخري عشره د دې لپاره کوشش پکار دی. که ته وایې کارونه نو کارونه نه ختمیږي دا کار به بیا ستا د روژې نه پس هم وي بل به مې بل په بعضو کورونو کې خو ډېر کسان دي یا په بعضو کورونو کې داسې چې کار لږ وروستو مطلب دا په دغه کور کې که چېرته دی وایي زه کار کوم ښه هلکه زوی دی کېنوه زوی مې چې دی نو بس خو دی دغه کې ما له دمې له راشي نو هلکه دغه زوی دی چې کله مثال په طور یونیورسټۍ کې دغه زوی ستا کالج کې دغه زوی ستا په سکول کې نو بیا ته ټول کار په یوازې کې او که د 11 ورځو خبره راشي نو بیا ته وایې چې نه دغه زوی به ما سره کار کوي یا که هغه راغې ته کښېنه ته دمه به هم شي دغه کار به دې وشي او دواړه کاره به وشي. دکه شان چې دی که ټوله د دنیا خبره راشي نو بیا وایي زوی مې پوهېږي د ده که هغه معمولي چا مشر هم ورله ډب ورکړو یا لکه دا زما کشر ته دا وایي او که چېرته د دین خبره راشي دا خو لا کشر دی نه پوهېږي او ایتام د ځان نه زبرګ جوړ کړه ته څه کوې په کشره کې زبرګي دا کیسې کوو. بیا دا نه وایي چې د ځوانۍ عبادت دی وغیره دا ډېر څیزونه چې زموږ د نوجوانان په سبقونو یا په یو څه بل څه نه راغلي ډېر څیزونه ولا موږ هم په ذهن کې اچولي چې مړه بس وبه باسې توبه مړه بس دا چل به وشي مړه ځان نه زبرګ راته مه جوړوه مړه دې څیزونو کې لږ احتیاط پکار دی. ذهن سازي دا د مور او پلار ذمهواري ده او دا خو تاسو خپله وایه پښتانه مشران یې وایي چې لومبنۍ مدرسه دا د مور جولۍ ده نو د دغه ځای نه تربیت دی الله دې راله توفیق راکړي. نو کوشش دا پکار دی که چا قرآن ویلي که نه یې ویلي که چا قرآن ویلي که نه یې ویلي که څوک چې دی نو دغه خبره حتی چې د سلسل بول او دا سختې بیمارۍ ولې نه وي خو چې دونه کولی شي چې د جومات ګنده کېږي ترې نه د جومات بې احترامي ترې نه راځي نو بس اعتکاف ته دې کښېني الله به اجر ورکوي. ښه نور فضایل به یې څه ووایو ښه که څوک وایي چې مثال په طور زموږ بیماری دي خپې مو خوږېږي ګرځېدل بیا خو لا مو که د بس جومات کې پروت یا که نه بیا پکې څه دي د خدای نه نور څه غواړي. څوک وایي زموږ نورې بیمارۍ بس یا که نه جومات کې یا ټوله ورځ عبادت مه کوه چېرته په ټوله ورځ کې چې ګنټه مو وکړې او ته په اعتکاف کې ناستې دا نور وخت په عبادت کې تېرېږي الله یې توفیق راکړي. نو د دې وجې وایي د اعتکاف بیان د رمضان په میاشت کې اخري 10 شپو ورځو کې سنت طریقه دا ده چې بنده په مسجد کې اعتکاف وکړي مسجد کې ایثار شي او ټول عبادت مسجد کې کوي د مسجد نه بهر بغیر د عذر نه نوځي. د اعتکاف لفظي معنی ده په یو ځای کې ایثارېدل او وخت تېرول او د شریعت په ژبه کې په یو داسې مسجد کې چې 15 وخته لمونځ پکې په جمع کېږي سره د نیت ایثارېدل دې ته اعتکاف وایي. د اعتکاف ډېر زیات ثواب دی د اعتکاف ډېر فضایل په احادیثو کې راغلي دي د دې ډېر خصوصیات دي بنده د خپل زړه د ټولې دنیا نه یو طرف ته کړي او خپل مولا طرف ته توجه وکړي لکه یو سائل د چا په دروازه کې پروت دی او وایي چې تر هغې به د دې ځای نه پاسم تر څو چې د زما حاجت پوره کړی نه وي نو بنده د الله په در باندې پریوځي وایي چې تر څو دې راته بخښنه کړې نه وي دې ځای نه پاسم نه الله غني بادشاه دی ډېر غیرتي دی چې بنده د الله په در کې پریوتلو نو د دې دره به هله وځي چې الله به ورته بخښنه کړې وي. حضرت حسن بن علي رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې پیغمبر انقلاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین و عمرتین. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چا چې په رمضان کې 10 شپې ورځې اعتکاف وکړو د عمل داسې دی لکه 2 حج یې وکړل او 2 عمرې یې وکړو او 2 عمرې یې وکړې. بل حدیث کې راغلی دی چې چا یو ورځ اعتکاف د الله د رضا دپاره وکړو نو د ده او د دوزخ ترمنځه به 3 خندقه فاصله الله پاک راولي او داسې ابعد مما بین الحافقین نو دا خندق دونه دی نو حافقین څه ته وایي د ده
د دې دوه معنی دي یو معنی دا ده چې د مشرق او مغرب په منځ کې چې څومره فاصله ده نو دې ته حافقین وایي دویمه معنی دا ده چې د ځمکې او اسمان په منځ کې چې څومره فاصله ده د دواړو خلاصو مطلب دا دی چې معتکف به د دوزخ نه ډیر لرې وساتلی شي یعنی د دوزخ ته به خدای نه داخلوي د معتکف په باره کې عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې معتکف یعنی اعتکاف کوونکی د ګناهونو نه محفوظ دی او دته تمام نیکی او د هغې اجر او ثواب داسې ملاویږي لکه چې په خپله دغه نیکی کوي مطلب دا چې اعتکاف والا ته لویه فایده دا ده چې یو بنده څومره ورځې اعتکاف کوي نو دې د ګناهونو نه محفوظ وي هغه ګناهونه چې د مسجد نه بهر دنیا کې نه کول د هغې نه دی محفوظ دي او د الله پاک نوره مهرباني پکې دا ده چې بهر نور خلک څومره نیکۍ کوي نو دی خو هغې نیکو کې شامل نه دی دې ته دی نشي کولی خو په حالت د اعتکاف کې هغه نیکۍ د ده په عملنامه کې خامخا لیکلی شي ثواب یې دله ورکولی شي الله رب العزت تراله توفیق راکړي نو